السلام علیکم. زه خپل ټول کشرانو، مشرانو او ملګرو ته، دوستانو ته په خپل اولني ویډیو کې خوش آمدید وایم. زموږ دا ویډیو چې ده هغه د کیمستري په باره کې ده. په دې کې په دې یوټیوب چینل باندې په باقاعده مونږ د کیمستري چې څونه بیسیک ټاپکونه دي، د 9 کلاس دي، د 10 کلاس دي، د فرست او سیکنډ کلاس چې هغې نه باقاعده زمونږ کوم د بورډ ایګزام چې دي د هغې نه به باقاعده سټوډنټانو ته فایده میلاویږي. د دې نه علاوه چې دی ایم ډي کیټ چې کوم سټوډنټس دي هغو ته به د فایده میلاویږي. دې نه علاوه کم سټوډنټان چې زموږ بي ایس ته لاړ شي او د هغو بیسک سټرانګ دي نو هغه هم باقاعده نه فایده اخیستی شي. د دې نه علاوه زموږ سره کم کمیشن ایګزام چې دي، که کے پي کے کمیشن دی، فیډرل کمیشن دی، په ټولو کې باقاعده فایده به ترې اخیستلی شي. او زموږ بل مقصد د ویډیو جوړولو چې دی هغه دا دی چې ورکې زموږ زیاتره یوټیوب لیکچر په اردو یا په انګلیش باندې ډېرو ټیچرز ورکړي دي، خو زموږ سټوډنټان زیاتره چې د هغه اردو یا انګلیش چې نو هغه دونه ښه نشي پک کولی. نو دې وجې نه زموږ مین مقصد چې دی هغه په پښتو کې دی د ویډیو جوړولو. او هر یو ورډ به باقاعده د کتاب هغه کوم الفاظ چې دي هغه به په پښتو کې چې دی هغه ستاسو سره ایکسپلین کوو. او نو راځئ چې موږ خپل سټارټ والو د ټایم د ضایع کولو نه مخکې. ښه جي، د ټول ناول زمونږ دا کوم بیسیک ټاپک چې مونږ سټارټ کړي دي دا باقاعده د کلاس 9 بوک نه مونږ سټارټ کړي دي. زه چونکې دې کې نوټس فالو کوم او هغه نوټس داسې نوټس دي چې ایسلو بیسډ دي او لکه هر څه کور کوي، دې وجې نه زه دا فالو کوم. نو تاسو ته پته ده چې زمونږ د ټیبل اف کانټنټس کې چې دی هغه 8 یونټس دي، خو د ټول نه اولنی یونټ زمونږ چې دی هغه فنډامنټل اف کیمستري دی. راځو اوس د فنډامنټل اف کیمستري کې مونږ ته د ټول نه اولنی کوېسچن چې کوم په پیپر کې یا زموږ نه تپوس کېدی شي نو هغه به څنګه وي؟ هغه دی وی ډسکرایب د امپورټنس اف کیمستري ان اور ډیلی لایف. نو امپورټنس اف کیمستري خو چونکې ډیر زیات یو لینتي ټاپک دی، خو مونږ به یو څو خبرې کوم چې زه هایلایټ کړم دغه خبرې چې دی هغه باقاعده مونږ ځان له چې د پیپر دپاره تیارولی شو. پای کې اولنی دی میډیسنل امپورټنس. میډیسنل امپورټنس د کیمستري دا دی چې مونږ مختلف قسمه میډیسن چې دی هغه تیارو د کیمستري په ذریعه په ریاکشنو په ذریعه باندې، او هغه زمونږ لایف دپاره چې د هغه ډېر زیات څیزونه په کار راځي. بل زمونږ دویم امپورټنس د کیمستري چې دی هغه انډسټریل امپورټنس هم د دې دی. مطلب په انډسټري کې زمونږ سره چې کم څیزونه لکه اوس زه به جنرال والم، لکه اوس پلاستیک جوړېږي، سوپ جوړېږي، دغه شانتې زموږ سره میډیسن جوړېږي، دغه شانتې شوګر کین چې دی شوګر جوړېږي. نو دا ټول باقاعده چې دی دا د کیمستري په بیس باندې چې دی هغه جوړېږي. بل امپورټنس زمونږ سره د دې چې دی هغه اګریکلچر امپورټنس دی. نو اګریکلچر امپورټنس کې مطلب دا شو لکه اوس یو خرابه ځمکه ده، هغه مونږ پراډکټیو کول غواړو، ذخیره کول غواړو، زرخیز کول غواړو، نو هغې لپاره مونږ فرټیلایزر یوز کوو، نو هغه د کیمستري په بیس جوړېږي. دغه شانتې دې نه علاوه مونږ چې د سایل کیمستري چې دی یو سپیشلایزیشن څوک وکړي یا پلانټ کیمستري سپیشلایزیشن څوک وکړي نو هغه باقاعده د پلانټ هم ګروت سیوا کولی شي، د هغې د فروټ ګروت هم سیوا کولی شي، دغه شانتې د سایل فرټیلیټي چې د هغه هم سیوا کولی شي. دې نه علاوه چې مونږ مختلف انسیکټیسایډز چې د هغه جوړو، دغه شانتې هربیسایډ چې د هغه مونږ جوړو. نو انسیکټیسایډ سره دا فایده وشي چې دا کوم واړه ماشي وغیره یا داسې ټایپ څیزونه چې دي هغه سپری پې مونږ وکړو او هغه ختم شي. هربیسایډ سره په پټو کې چېرته داسې زهرجنه بوټي چې هغه نقصاني بوټي دي چې نو نقصان نورو فایدهناک بوټي نقصان ورکوي نو هغه سپری پې مونږ وکړو نو هغه ختم شي. نو دا مونږ هم د کیمسټري په بیس باندې چې دی هغه جوړولی شو. دې نه علاوه ډیفینسیو امپورټنس دی، مطلب لکه مونږ خپل بچاو کوو د ملکي سطح باندې، نو هغه هم ټول ته پته ده چې لکه اوس لکه ایکسپلوزیو وغیره چې دي یا اټم بم وغیره چې دي یا هایډروجن بم وغیره چې دي یا داسې عام حالتو کې چې دی ټیر ګیس چې دی هغه مونږ استعمالوو، یا دې نه علاوه چې دی مونږ هیوي ګنز چې دی هغه جوړوو. دا ټول باقاعده چې دی هغه د کیمستري په بنیاد باندې چې دی هغه جوړېږي. بل اهمیت چې دی هغه انوایرمنټل امپورټنس دی. نو انوایرمنټل امپورټنس مطلب دا شو چې مونږ خپل انوایرمنټ څنګه سیف ساتلی شو، لکه ګلوبل وارمنګ به څنګه ختمو، مونږ به چې د ټاکسیک مټریل د انوایرمنټ نه څنګه ختمو. نو دا باقاعده ټول چې دي د کیمستري په مدد باندې کېږي. لکه دلته مونږ لیکلي دي چې کیمستري هیلپ اس ټو پروټیکټ اور انوایرمنټ فرام ټاکسیک اینڈ پویزنس سبسټانسز. نو د هغې لپاره باقاعده چې دی نو انوایرمنټل کیمستري کېږي او انوایرمنټل کیمستري کې بیا د پولوشن د کنټرول کېدو چې دی هغه ټول
طریقه کار چې د خولې کېږي دا ټاپک چونکې د انټروډکشن کې موجود و دې وجه نه ما چې د شامل کو نو که ان کیس دا کوېسچن په پیپر کې راشي د 9th کلاس سټوډنټس ته چې وټ ار د امپورټنس اف کیمستري نو هغه یو څو پوینټونه کې لیکلی شي چې کیمستري چې دا هغه امپورټنټ ده په څه کې امپورټنټ ده مطلب اټ هیلپ اس ټو کیپ اور انوایرمنٹ کلین it help us to make us defensive from the enemies دین علاوه چې we can make insecticide we can make pesticides دغه شان we can improve our soil by studying soil chemistry نو دا یو څو خبرې چې دغه د شاملول شي خاجي اوس راځو مین ټاپکونه د کوم چې زموږ سره په کیمستري کې باقاعده او د انټروډکشن نه پسته کوېسچن نمبر 2 زما سره دی we discuss the Muslim period in the history of chemistry نو د کیمستري د 9 کلاس تقریبا اولنی ټاپک چې هغه د شروع کیږي انټروډکشن پسې نو دا یاد ساتي د ټول ناول مسلم پیریډ چې دی نو هغه 600 نه والا د 1600 پورې دا په ام سی کیوز کې راځي نو په کار چې دا موږ ځان سره نوٹ کو چې مسلم پیریډ از فرام یعنی 600 to 1600 نو the period from 600 to 1600 AD in the history of chemistry is known as alchemist the period of alchemist نو پیپر غدلی شي چې which period is called the period of alchemist نو دا غي آسان انسر دا دی چې 600 نه والا د 1600 پورې چې کوم پیریډ دی ته موږ پیریډ اف الکیمست ورته وایو خاص in this period the talented and genius Muslim scientist observed وای په دې پیریډ کې کم چې ټیلنټډ او مطلب قابل او جینیس او ذهین مسلم ساينټیسټ هغه ابزرو کړه میټر او کنډکټډ ایکسپریمنټس وکړل فار د ټروثفولنس اف دیر ابزرویشن ان تھاټ مطلب لکه مسلم پیریډ چې دی هغه خپل ذهنونه استعمال کړل او زمونږ د پاره چې دی نو په سنوي ایکسپریمنټس کول سنوي میتھډ ډیسکور کول باغې باندې چې داغو کار وکړو حاجی اوس کوېسچن تاسو دام راتلی شي د مسلم پیریډز کې چې میجر ایمز اف مسلم chemist so what was the major aims of the Muslim chemist نو هغه major aims چې کومو داغو the major aims were نو هغه major aims سو نمبر 1 to change the base metal into gold په اوله کې د مختلف ساينټسټو چې باید جابر ابن حیان وغیرہ مختلف ساينټسټ شاملو داغو مین مقصد دا و چې دو د بیس میټل چې دی دا ګولډ ته کنورټ کی بیس میټل سره کنورټ کی ګولډ بیس میټل څه ته هغه میټل کم چې لیس ایکسپنسیو کم چې په آسان باندې کروژن کېدی شي لکه مطلب مونږ بوله لیډ شو کاپر شو آیرن شو دا مین مقصد دا و چې دو دا میټل ګولډ ته کنورټ کړي خو البته په دې کې دو کامیاب شوي نه اوس ماډرن دور کې دا خبره لږ پاسبل ده خو چونکې دا ګولډ چې څونه قیمتي دي او څونه ګران دي نو که مونږ دا په آرټیفیشل طریقه جوړ کړو مزید به دا ګران شي نو دې وجې نه دا په دې طریقه نه جوړېږي دا وایي فیل شي دویم میتھډ دی ټو فایند میتھډ چې هغه طریقې وګورو to prolong a human life چې د انسان د ترقی ورکی لکه مطلب د مسلم ساينټست بل مین مقصد دا چې د سې طریقې مونږ ډیولپ کو د سې ایکسپریمنټل طریقې ډیولپ کو د سې لکه ټیکنیکس ډیولپ کو په ساينس کې چې دا غي د وجنه انسانانو ژوند چې دا قیمتي شي بل میتھډ to find the physical evidence to support مطلب چې د سې لکه خبرې مونږ فایند کو چې دا غي سره د لکه یو مطلب د خلکو هغه ذهني سوچ کوم دی خلکو هغه کوم لکه مذهبي سوچ چې هغه د څه نقصان ونه رسي مطلب د څه قسم ایکسپریمنټ ونه کړی شي چې هغه د مسلمانانو لپاره چې خني یا مسلمانانو ایکسپټ کینا یا نور مذهبونه ول ایکسپټ کینا دی وجه دا غو د دریم ایمز چې لکه بیس میټل کنورټ کول ګولټا بل هیومن لایف چې داغه ترقی ورکول بل لکه دسه ایکسپریمنټس کول چې هغه د هیومن لایف ډیولپ کی خو چې ریلیجیس او فلسافیکل بیلیفز ته چې د سټیس ودرسه نقصان ورسه خو بس د دې میجر ایمز په نتیجه کې دوی څه آیا دوی کامیاب شو کنه although they failed to do so but they succeed in introducing laboratory method وې دوی څه کوشش کړو خو لکه کامیاب شي نو په دې کې خو البته بیا هم دوی چې د سنس کیمیکل پروسس او کیمیکل میتھډ چې دی هغه ډیسکور کړل چې هغه نن سبا په زمونږ په ماډرن کیمستري کې چې هغه په کار راځي خاجي وز بل د دو میجر اچیومنټس سو د مسلم پیریډز د دو میجر اچیومنټ چې هغه سو نو اوس مونږ میجر اچیومنټس مونږ دوه نو میجر اچیومنټ چې دی هغه د مسلم پیریډ چې دی هغه دا وګوري سم اف د انوینشنز وایسه تجربات and discoveries او دریافتونه of the Muslim scientist are as follow هغه د نمبر 1
اولنې دارې ګوري د مسلم ساينټست ډسکورډ ارسینیک انټیمنی ان بسمت مطلب دو په خپل ټایم کې چې د ایلیمنت ډسکور کړل لکه ارسینیک ډسکور کړی دی دغه شان انټیمنی ډسکور کړی دا بسمت ډسکور کړی دی ها دغه شانتي دویم was the دو achievements so they made and use instrument for laboratory work like furnace ها دو په خپل ټایم کې مختلف انسټرومنټ جوړ کړل او د دې نه علاوه چې دو هغه استعمالوم کړل په لیب کې چې هغه اوس هم استعمالیږي لکه اوس فار ایگزامپل فرنس دی فرنس مونږ ټول پیژنو بټۍ ته ویلی شي دا د اردو پښتو کې یا اردو کې لیکلی دی دغه شان بیکرز مونږ پیژنو دغه شان فنلز چې دی هغه مونږ پیژنو دغه شان کروسیبلز چې دی هغه مونږ پیژنو دا باقاعده دو مونږ دپاره چې دی هغه ډسکور کړو او د دې نه علاوه سکیلز چې کوم دي تله چې ورته ویلی شي د مجر کول ویټ کول لپاره یا ریټارډ چې دی هغه باقاعده مونږ دپاره چې دی هغه څه کوو ډسکور کړو نو زمونږ سره دا کوېشن نمبر 2 چې د دې لږ خلاصه مونږ اوس وایو د کوېشن نمبر 2 خلاصه دا ده چې تاسو مسلم پیریډ چې دی د هغو هسټري ایکسپلین کوي نو دا په پیپر کې راتلی شي نو د مسلم پیریډ هسټري دا ده چې دا 600 والا د 600 ایډي پورې دي یو خبره بل دی پیریډ ته الکیمیسټ پیریډ ویلی شي دا په ایم سی کیوز کې تاسو راتلی شي د دو میجر ایم چې د هغه درې یو دا چې بیس میټل ګولډ ته کنورټ کړي دو په دې کې کامیاب شي نو بل دو چې دی د انسان د ډیولپمنټ لپاره طریقې چې د هغه جوړې کړي بل دو داسې قسمه ایکسپریمنټس وکړي چې هغه ایکسپریمنټ چې دی هغه د ټول دنیا د خلکو لپاره ایکسپټیبل چرته کې مطلب داسې نه چې د یو مذهب نیم سره چې د هغه په دغه کې راشي په ټسل کې راشي یعنی چې داسې ایکسپریمنټ وکړي چې هغه ټول ته قابل قبول مین مقصد یې دا دی هاوز آیا دو په دې کامیاب شو نو په دې اولني پوینټ خو دو سره کامیاب شي نو دا دویمې او درېمې پوینټ خو داسې دي چې هغه عام جنرال خبرې دي هاوز د دو اچیومنټ سره د دوی اچیومنټ دو په دغه ټایم کې څه کړي دي د ټول نه اولنی اچیومنټ دا کړی دی چې دو ارسینیک او انټیمن او بیسمنت په شان ایلیمنټ ډسکور کړي دي بل د دې نه علاوه چې دی دو مختلف لیبارټري انسټرومنټ ډسکور کړي دي لکه فرنس ډسکور کړی دی بیکر ډسکور کړی دی فنل ډسکور کړی دی کروسیبل ډسکور کړي دي سکیل ډسکور کړی تله چې ورته ویلی شي او ریټارډ د ډسلیشن لپاره چې دا ډسکور کړي نو اوس مونږ ګورو چې دا کوم انسټرومنټ چې ډسکور کړي دا کم انسټرومنټ دي ښه نو اوس د دې د تاسو ته چې دا ښیم درته باقاعده یا بیکرز وغیره دا ښیم دا ګورو دا زما دې ته بیکر وایي دې سیس ته او دا په کیمسټري لیب کې تاسو یعنې ټول سټوډنټان مې لیدلی دغه شان دی دا کروسیبل دی ښه د دې نه علاوه چې دی د لاندې چې دی دا فنلز دي ګوري چې دا فنل دی دې ته ما لیکلي دي دا ریټارډس نو دا قسمه انسټرومنټ چې د هغو په هغه د نن نه کم از کم 13-14 سال مخکې هغو دا جوړ کړي او هغه نن سبا باقاعده چې دی زموږ په لیب کې چې دی هغه د مختلف پرپز دپاره استعمالیږي لکه اوس زه تاسو دا ویم بیکر کې تاسو ته پته ده چې موږ سلوشن یې تیاروو هغه یې میجرمنټ پکې کوو دې کروسیبل کې چې دی هیټینګ مونږ کوو یو سیز چې دی ګرمو ډیکمپوز کوو په دې کې کوو دغه شان د دې په ضرب مونږ چې دی فلټریشن کوو تاسو به ټول سټوډنټان لیدلی چې هغه کله چې تاسو یو ایکسپریمنټ کوئ څه پکې فلټر کوئ نو په دې کې دننه فلټر پیپر کیږي او د هغې نه چې دی هغه هر څه فلټر شي دا فنل دغه شان دی دا ریټارډس دی چې هغه د ډسټیلیشن لپاره چې د هغه مونږ استعمالوو سره کوېسچن نمبر 3 چې دی هغه دی وایي discuss the contribution of Muslim scientists in the field of chemistry مطلب مسلم ساينټسټو په کیمستري کې څه کړي دي د هغو څه کنټریبیوشن هغه پکې کومه څه حصه شامله کړې ده نو مسلم ساينټسټ چې دي هغه موږ وایو پای کې د ټول نه اول زموږ سره چې دی نو هغه جابر ابن حیان اولنی ساينټسټ جابر ابن حیان چې هغه په 721 کې پیدا شو 803 ایډي کې وفات شو ها دی په ایران کې پیدا شو او دا هغه کم کنټریبیوشن مطلب دی هغه چې کوم خپل حصه شامل کړي دا کوم خپل خدمات شامل کړي دي د فیلډ اف کیمستري هغه داري د ټول اونې خبره ده ته مونږه فادر اف ساينس اف کیمستري ورته وایو یو خبره he wrote about more than 70 books of chemistry د 70 books د کیمستري لیکلي دي او دا فرست کیمسټرو چې دا هغه ویل اکویپ لیبارټري وه دا په امسکیوز کې راځي چې لکه فادر اف کیمستري چاته وایي دا خبره نوټ کول غواړي چې هغه جابر ابن حیان دی بل د 100 بوکس لیکلو 70 بوکس لیکلو جابر ابن حیان دا یاد ساتئ بل کم یو کیمسټ فرست کیمسټ و چې دا سره ویل اکویپ لیب ویل اکویپ لیب مین چې دا هر قسمه د هغه وخت د سہولیات مطابق هر شی سره په لیب کې موجود بل د ایکوریج چې دی هغه جوړ کړو ایکوریج څه شی دی
دا د مکسچر د نایتریک اسید او د هایدروکلوریک اسید مطلب درې حصې HCl والی یو حصه چې د نایتریک اسید والی دا دواړه مکس کی دې ته ایکوریجیا وای او دا زیاتر د ګولډ د ډیزالو کولو لپاره یا د پروسس کولو لپاره چې د یوز کیږي ها بل 5 پوینټ چې هی describe the method of production of white lead هغه white lead چې دی PbCO3 او PbO2 چې دی هغه ډسکور کړو چې هغه په مختلف پینټ انډستری کې په مختلف ریاکشنز وغیرہ کې استعمالېږي دین علاوه مختلف اسید لکه HCl HNO3 H2SO4 دا هم ډسکور کړي دي دا نمونه مې زده کوئ HCl mean hydrochloric acid او HNO3 mean nitric acid H2SO4 mean sulfuric acid دا HCl زم په معده کې موجود دي او دغه شانتي H2SO4 چې دی هغه بیټرۍ کم یا د ګاډي کم بیټرۍ چې د تیزاب چې دی په هغې کې دي او نایتریک اسید چې دی هغه په دې ایکوریجیا کې موجود دي ها د دې نه علاوه هی ډیولپ د میتھډ اف فریکشنل ډیسټیلیشن اینڈ ایکسټریکشن اف میټل هغه فریکشنل ډیسټیلیشن هم ډسکور کړو دا ډیولپ کړو او میټل ایکسټریکشن هم هغه دا میتھډ ډسکور کړو فریکشنل ډیسټیلیشن مطلب دا دی لکه اوس ته اوبو سره اسید مکس کې او ته غواړې چې زه اسید او اوبو د یو بل نه جدا کوم نو ته به دې له هیټینګ شروع کړي چې هیټینګ شروع کړي نو د HCl جدا بوایلینګ پوینټ دی د واټر جدا بوایلینګ پوینټ دی نو دا هر یو به چې دی د یو بل په خپل بوایلینګ پوینټ باندې یو بل نه سیپریټ شي څنګه به سیپریټ شي چې کله یو څیز بوایل کېږي نو تاسو ته پته ده چې هغه ګیس ته واوړي نو دې ته باقاعده کنډنسر لګېدلی ګیس ته چې واوړي دا به بیا باقاعده کنډنس شي نو یو لیکوډ به جدا شي بل لیکوډ به جدا شي ایکسټریکشن اف میټل مطلب یو میټل چې جدا کول دي د هغه د اورز نه د هغه د ګنده حالت نه او دې نه علاوه هغه د کپړو د رنګ کول چې دا میتود هم هغه ډسکور کړو دا د جابر ابن حیان دي سسې کړو لاول خو دې سڅوي کې پیدا شو پارټ 3 کو فاس شو د فادر اف کیمستري وای 70 بوکس په کیمستري باره کې لیکلو د اول دی کیمستري چې د ویل اکویپ لیبارټري وا د ایکوریجا ډسکور کړو جوړ کړو چې هغه د یو حصہ نایتریک اسید راول او درې حصے HCl راول لاغې نه جوړیږي وایټ لیډ ډسکور کړو جوړ کړو HCl یعنی هایدروکلوریک اسید نایتریک اسید او سلفوریک اسید جوړ کړو او فریکشنل ډیسټیلیشن میتھډ چې دی هغه موږ ته ښوولو ایکسټریکشن اف میټل موږ ته ښوولو او کپړې څنګه رنګ کېږي دا یې موږ ته ښوولی دي ښه جي اوس راځو موږ د بل ساینټسټ چې دی د هغه نوم چې دی محمد ابن زکریا الله رازي موږ وایو دویم مسلم ساینټسټ چې دی هغه څوک دی هغه دی محمد ابن زکریا الرازی دی په 864 کې پیدا شو په 930 کې وفات شوی دی په ایران کې پیدا شوی دی اوس د کنټریبیوشن د خپل څه حصه چې په کیمستري کې غورځول هغه دا ده وایي الرازی was not only an alchemist دی یوازې کیمست نه و یعنې د کیمستري ساینټسټ نه و یوازې بلکې دی یو سکسسفل فزیشن یو ډاکټر هم و دی یو فلسفي مو فلسفي هغه کس ته وایي فلاسفر چې هغه د دنیا هرې خبرې ته سوچ کوي او د هغې د که څه مسله پکې یا د هغې په باره کې چې دی بیا څه سلوشن ورکوي او دی یو سکلفل سرجن مو ډاکټر و د اپریشن والا نو څه شو دی د فزیشن و د فلاسفر و د الرازي او دی چې دی یو سکلفل سرجن و بل د مین کار دا و چې د کلاسیفای کړو ایلیمنټس میټل او نان میټل ته نو پیپر کتلی شي چې هو کلاسیفای ایلیمنټس انټو میټل اینڈ نان میټل نیم د ساینټسټ نو هغه محمد ابن زکریا الرازي دی د 20 بوکس چې هغه لیکلو په کیمستري کې پای کې موست کامن چې هغه الاسرار بوک دی او دغه شان دي چې دی هغه هی واز د پاینیر اف یوزینګ اوپیم ایز ان انسټیډینګ مطلب هغه چونکه ډاکټر نو سرجن مو نو د خامخا به پیشنټ له نشه ورکولی نو افیم چې دی هغه د یوز کړو چې دا به د نشي لپاره استعمالېږي اوس نن سبا خیر مختلف کیمیکل مختلف څیزونه ډسکور شي خو په هغه وخت کې دا و او بل دې نه علاوه چې د هغه ټول څیزونه د دنیا دا په لیوینګ او نان لیوینګ کې چې د هغه ډیوایډ کړو چې دا لیوینګ دی او دا نان لیوینګ دی او بل خبره د الکوهول چې دی د فرمنټیشن میتھډ باندې هم ډسکور کړو اوس دې نه علاوه د کتابونه چې دي هغه په یورپ کې چې دی په ډیر پخوا نه روان دي اوس هم ویلی کېږي مخکې به ویلی کېدل حاجي اوس بیا د ده لږ خبرې اورو محمد ابن زکریا الرازي 864 کې پیدا شو په 930 کې وفات شوی دی د ایران کې چې دی پیدا شوی دی ایران سره تعلق دی او د یو الکیمیسټ و د فزیشن و ډاکټر و فلاسفر و سرجن و
د ټول الیمنټ چې څونه وو د هغه په وخت کې نو هغه وی چې دا څه میټل دي او څه نان میټل دي. ښه د 20 بوکس لیکلو. ښه اوس میټل څه ته وایي نان میټل څه ته وایي دا په خپل ټایم باندې انشاءالله ډسکس کوو. د کتابونو لیکلو چې پای کې سره ډېر امپورټنټ بوک دی. د په خپل وخت کې چې د اوپیم چې دی ایز ا انستیټیک مطلب د نشې ورکول لپاره استعمال کړو چې کله چونکې د سرجنو نو چې اپریشن یې کوو نو د یو کس نشه کول پکار نو هغې لپاره د اوپیم چې دی یعنې افیم چې اب ورکول او د ټول ارګانیزم چې دی هغه لیوینګ او نان لیوینګ ته کلاسیفای کړو او د الکول چې د فرمنټیشن میتھډ باندې ډسکور کړو. اوس فرمنټیشن میتھډ څه ته وایي دا څه شی دی فرمنټیشن میتھډ چې دی لکه مونږ که وګورو مونږ دا اوړه چې دي دا خمېره کېږي دا هم د دې یو قسمه میتھډ دی. دې کې مایکرو ارګانیزم انوالو دی او هغه باقاعده دا اوړه خمېره کوي. دغه شانتې شراب چې په کومه طریقه باندې چې جوړیږي واین وغیره الکوهول هغه هم فرمنټیشن میتھډ باندې چې کېږي. د دې نه علاوه چې د ماسته چې کومه طریقه باندې جوړیږي دا ټول فرمنټیشن پروسس حسابېږي. نو د الکوهول چې دی هغه په فرمنټیشن تیار جوړ کړو او د ټول بوکس چې دي نو هغه په یورپ کې چې ډېر پخوا ده چې دغه ویلی کېږي. ښه جي بل زموږ سره 3 نمبر ساینټسټ چې کوم دی د هغه نوم چې دی هغه دغه دی البیروني دی. ښه جي اوس راځو البیروني چې هغه په 937 کې پیدا شوی په 1048 کې وفات شوی دی. د ده تعلق چې د هغه ازبکستان سره دی. اوس د ده کنټریبیوشن مونږ ګورو چې د ساینس په فیلډ کې څه خپل کنټریبیوشن کړی دی. نمبر 1 د ښه جي د ده کنټریبیوشن مونږ ګورو نو د ده کنټریبیوشن چې دی هغه دا دی. ښه جي نمبر 1 he had a sound knowledge of chemistry particularly chemical procedure and chemical combination. مطلب لکه د ټول نه غټه خبره دا وه چې د ده سره وایي ډېر انتهایي وسیع نالج و د کیمسټري کې خو د اکسس په باره کې کیمیکل پروسیجر مطلب دا ریاکشن یې څنګه کېږي او دې نه علاوه چې دی دا الیمنټ او مالیکول دی بل سره چې دی کمباین کېږي څنګه چې د هغې مالیکول او کمپاونډ جوړېږي. مطلب د ده سره ساوند نالج و مطلب ډېر جوور نالج و د سره په باره کې چې کیمیکل پروسیجر څنګه کېږي مطلب مختلف ریاکشن ته څنګه کوي یا مختلف الیمنټ کیمیکلي څنګه کمباین کېږي لکه هایدروجن او اکسیجن څنګه کمباین کېږي چې واټر جوړ کړي. مطلب دا نالج د هغه سره و د هغه نه موږ ته راغلی تقریبا. ها بل سیکنډ پوینټ چې دی سیکنډ پوینټ کې دا خبره کوي چې ون اف هیز famous book Kitab al-Saydana contain more than 700 description of drugs and their effects on human body. مطلب د خپل دی بوک کې کتاب السیدانه کې چې د ډېر شه ډرګز نومونه لیکلي دي او د هغې بیا یې ویلي چې د سره لپاره استعمالېږي د ځم په باندې څه اثر کوي. خاطر پوینټ دی چې he also explained large variety of precious stone and gems. مطلب د موږ ته مختلف سیزونه خو چې لکه ماربل کیلشیم کاربونیټ دا څه شی دی سره لپاره پکار دی جپسم څه شی سره لپاره پکار راځي پلاسټر اف پیرس څه شی دا ټولې خبرې د موږ ته کړې وې. هی ډیټرماینډ هغه معلوم کړل ډینسټیز اف ویرس سبسټانسز مطلب د مختلف سیزونو هغه ماس بای والیوم ریشو چې کوم څه ته ویلی شي هغه د موږ معلوم کړی و موږ ته. البیروني آلسو میډ rich contribution البیروني made rich contribution in the field of physics. مطلب د یوازې په کیمسټري کې کار نه کړی فزیکس کې هم کار کړی دغه شانتې په میټافزیکس کې هم کار کړی میتھمیټکس کې هم کار کړی دغه شانتې د په میټافزیکس کې هم کار کړی. میټافزیکس چې دا د فلسفي یو ساینس دی یو برانچ دی په دې کې په دې میټافزیکس کې مونږ دا سټډي کوو چې یو لکه مونږ په دې دنیا کې ولې پیدا یو زما مقصد سره دا دنیا ولې پیدا دنیا مقصد سره دا قسمه ساینس چې په باره کې د سټډي کړو دغه شان د هیستوري په باره کې دغه شان جیوګرافي په باره کې چې د ټولې دنیا سټډي کول شي دا غته د په فیلډ کې شامل. اوس د البیروني مین کارونه سو یو خو د سره دا کارو چې کیمیکل پروسیجر او کیمیکل کمبینیشن څنګه کیږي بل مختلف ډرګز هغه د خپل یو کتاب کې لیکلو او په دا ډرګز په باندې څه افیکټ هغه د ایکسپلین کړو. بل دین علاوه د موږ ته مختلف پریشس قیمتي سټونز او جیمز چې هغه موږ ته خولو دین علاوه د مختلف سيزونو ډینسټیز خولې موږ ته دین علاوه چې د فزیکس کې میتھمیټکس کې میټافزیکس کې هیستوري او په جیوګرافي کې چې هم کار کړی. خاجي بل زموږ سره لاست چې کوم برانچ دی هغه سوري لاست ساينټیسټ دی هغه د ابن سینا.
نو اوس مونږ راځو ابن سینا مبارک یې وایو. ابن سینا چې په 980 کې پیدا شو په 1037 کې وفات شوی دی. د هم تعلق د ازبکستان سره دی او د کنټریبیوشن ان د فیلډ اف کیمستري چې دا غلاندې دی. نمبر 1 ابن سینا از نان از د ارسطوټل اف د مسلم ورلد. ارسطوټل چې دی د پخوانۍ زمانې یو فلسفي او هغه ډېر زیات قابل ترین یو پوهه سړی و، یو پوهه فلاسفر و. سړی خو ورته نه شو ویلی فلاسفر ورته وایي ځکه معزز دی. نو ښه نو دغه شانتې د ابن سینا ته هم د ماډرن ورلد فلاسفر یا د مسلم ورلد فلاسفر ورته ویلی شي. او د ابن سینا چې دی نو د خپل کنټریبیوشن چې دی په څه کې کړی وایي هی از فیمس، هغه مشهور دی فار هز کنټریبیوشن، د خپل کنټریبیوشن لپاره ان د فیلډ اف میډیسن، په میډیسن کې کار کړی، دواګانې جوړول، دواګانو کار سره دا ټولې خبرې. میتھمیټکس کې دا کار کړی دی. دا شان په اسټرانومي کې مطلب د ټول د سپیس او د سټارز او مون او هغه علم ورسره چې دی حاصل کړی. فلاسفر هم و، فلاسفي کې هم کار کړی دی. بل تل پوینټ هی واز د فرست ساینټسټ هو ریجیکټډ د آیډیاز، او دا اولنی ساینټسټ و چې د ریجیکټ کړي هغه آیډیاز that the base metal could be changed into gold. لکه دا اولنی ساینټسټ و دغه ټایم کې، پنځه شپږ کاله پس دا خبره وکړه، شپږ سوه کاله پس دا خبره وکړه چې لکه تاسو بیس میټل ګولډ ته نشئ کنورټ کولی. په هغه وخت کې نن سبا خو کېږي، تاسو ته ما په اولني ویډیو کې ویلو، خو چونکې ماډرن ټکنالوژي دور دی، خو چونکې جوړېږي به خو ګران به جوړېږي، دې وجې نه موږ جوړو نه. بل پوینټ چې دی هی پریپیرډ اسینشل آیل بای ډسټیلیشن. ها جی اسینشل آیل مطلب د دې پلانټ او د دې نه چې کوم موږ تیل وباسو هغې ته اسینشل آیل وایي. اسنس ویلی شي اصل کې د بوټو چې کوم مطلب هغه آیل ته راویستل شي هغې ته ویلی شي، دا ګریک ورډ دی. او نو د لکه مختلف بوټي چې دی د هغې نه به لیکوډ ویستل، هغه لیکوډ چې دی هغه به یې بیا ډسټیلیشن وکړو، مطلب بوایلینګ به وله وکړو، هر یو څیز به بوایلینګ غواړم جدا شو، نو ځکه موږ وایو چې د په ډسټیلیشن باندې چې دا جدا کړي دي یا جوړ کړي دي. او هغه 4 بوکس په کیمستري باندې چې دی لیکلي دي. او his book were taught for centuries in the educational institution of Europe. او دا هغه بوکس چې دي هغه په educational institution of Europe کې چې دی هغه د ډېر پخوانه ویل کېږي او اوس پکې هم شامل دي. دا خو مسلم پیریډ ځو. اوس زموږ مین کوم ټاپک چې دی کوېسچن نمبر 4 هغې له مونږ راځو، او هغه اصل دغه زموږ چې دی ډیفاین کیمستري. نو په کار ده چې موږ ته د کیمستري ډیفینیشن خامخا پته وي چې موږ د کیمستري چونکې زده کوو، نو په دې کوېشن راتلی شي چې ډیفاین کیمستري ایکسپلین ود ان اگزامپل. نو ټول ناول کیمستري دې نوټسو کې ماشاءالله ډېر ښکلي په ترتیب باندې هر څه شوي دي، باقاعده پیپر لپاره دا تاسو فالو کولی شئ. اټ از ا برانچ اف ساینس، مطلب کیمستري ډیفینیشن کو ټاپک به ورکړئ ښکلی بیا اټ از ا برانچ اف ساینس which deals with the study of، مطلب دا ساینس برانچ ته په دې کې څه څه وایو؟ composition of water، ها دغه شان دي properties of water، دغه شان دي structure of matter، water د ساري composition of matter، properties of matter، structure of matter، change in matter، او different laws and principle which govern these changes. نو دا یو پوینټ ایکسپلین کوو، لکه کیمستري لکه سمري به ووایو چې کیمستري it is a branch of science which deals with the study of composition of matter، properties of matter، structure of matter، changes in matter، different laws and principle which govern these changes. دا اوس ایکسپلین کوو چې دا کمپوزیشن څه شی دی. کمپوزیشن په سپوز میټر خو موږ پیژنو د هر څیز میټر دی، لکه اوس ما اوبه راواغستې، نو زه دا ګورم چې دا اوبه د سر څه نه جوړ دي، ته کمپوزیشن وایي. موږ ته پته ده چې واټر د هایډروجن نه او د اکسیجن نه جوړېږي. لکه اوس ما دا سپوز دا په اگزامپل باندې ایکسپلین کوم، واټر زه ایز ان اگزامپل علم، یعنی واټر د سره که جوړ دي یعنی هایډروجن اکسیجن دا د کمپوزیشن دی. ها پراپرټیز اف واټر څه دي؟ مطلب دا واټر سره چا سره ریاکشن کوي؟ د ایسډ سره ریاکشن کوي که نه کوي؟ د بیس سره ریاکشن کوي که نه کوي؟ د سالټ سره ریاکشن کوي که نه کوي؟ که نه صرف ډیزالو کېږي؟ دا پراپرټیز دي. یا د واټر بویلینګ پوینټ څه دی؟ د واټر میلټینګ پوینټ څه دی؟ د واټر فریزینګ پوینټ څه دی؟ نور دې خبرې دا پراپرټیز دي. سټرکچر اف میټر، مطلب لکه اوس د واټر زه ایز ان اگزامپل علم، د دې سټرکچر څنګه دی؟ دې ته چې دی نو د هایډروجن او د اکسیجن چې دا څنګه چې دی نو هغه اټیچ شوي دي. لکه اوس فار ایگزامپل زه واټر تاسو ته ډرا کوم، نو د واټر سټرکچر چې دی نو هغه داسې قسمه دی. لکه اوس دا H2E نو یو داسې یو او دلته او H چې دی نو هغه بیا دلته. نو د سټرکچر چې دی نو هغه بینډ ټایپ وي، داسې بینډ ټایپ وي. دا ګورئ دا د دې سټارټ شوی داسې
دې ته بینډ ټایپ شیپ وایي. نو دا د سټرکچر دی. دغه شان د هر مالیکول خپل خپل سټرکچر دي. سوري حاجي. اوس چینجز ان میټر. اوس ګوره چینجز ان میټر مطلب دا دی لکه زه اوبه واوره کول غواړم، یا زه واوره اوبه کول غواړم، لیکوډ کول غواړم، یا زه یې ویپر ته سټیم تاړم، نو دا به څنګه کېږي؟ دا ټولې خبرې په دې کې سټډي کوم. بل ډیفرنٹ لاز اینڈ پرنسپل ویچ گورن دیز چینجز، مطلب مختلف قانون لاګانې، مختلف پرنسپل چې هغه دا چینجز فالو کوي. مطلب د لیکوډ نه سرډ ته مو په کوم لا مطابق ځو، د سرډ نه لیکوډ ته څنګه راځو، د لیکوډ نه چې دی مونږ ګیس ته څنګه اوړو، دې لپاره خپل لاګانې دي چې هغه په کیمسټري کې وایو. نو دا ټولې خبرې پکې مونږ سټډي کوو. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره څلور کوېسچن شو. انشاءالله بیا به مونږ بل ویډیو کې چې دی برانچز اف کیمسټري وایو. نو که په دې کې څه کوېسچن یا څه تاسو په کمنټس کې زموږ نه چې نو هغه کولی شئ. شکریہ، مهرباني، تھینک یو. السلام علیکم.